الله عليه وسلم فلما كان ذلك كذلك مطلب باندې کوئی شوي وی ارکلا چې د دقه حدیثینو مطلب چې الماء طهور لا ينجسه شيء او ان الماء لا ينجس د دې مطلب دا نه ده چې سره له وقوع د نجاست نه د نجس نه او صحابه د حضور نه سوال په داسې وخت کې نو کړي چې دا غندونه په دې بیري بوزا کې پراته بلکې یو ځل چې ټول غند او نجس سیز د کوی نه وېستل شي ټول وبو وېستل شي او د هغه نه پس په دې کوی کې نور وبراو کوي دغه وبو پلیتیږي نه سوال نه پیدا کیږي چې انظف الناس فی الناس په کائناتو کې دی هغه نه پاک طبیعت او مزاج ولا انسان بل نه تیر شي چې کوی د غندونو نه ډکیو د دې هغه کوی په بو او دسو کوی د غن نه ډکیو د دې هغه کوی په نو وس بلکې سوال بعد استخراج النجاسه او پس وستلو د دې مردار وګونه ار کله چې خبره داره وقد اباح لهم النبي ماءها او اجازت ورکړو صحابه او صحابياتو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عبود دی کوی چې د بیري گزاو بس کوي او داس په کوي واجمعوا او په دې د علماو د امت اجماع او اتفاق ان ذلك لم يكن دا اجازت د نبی پاک نو په داسې حال کې وقت داخل الماء التغیر چې داخل شوی دی او بوت تغییر او تبدیل من جهت من الجهات په جهات خمسو کې د یو جهت ما جهات ثلاثه مونږ ویل جهات خمسه وی اوب څنګه جوړو جی چې ګوره جهات خمسه به داسې جوړي چې خطبت ته نقصان رسیدلی متغیر شوی یا سیلان متغیر شوی یا رنگ متغیر شوی یا خوان متغیر شوی یا رنگ متغیر شوی بوی درې داشو خوان رنگ بوی او دوا رقت او سیلان پنځه شو کنه رسول الله مبارک چې دې ته اجازه ورکړو چې بیر بوزاو به استعمال کړي دا په داسې حال کې نه و چې د دې طبیعت بدل په صفات ثلاثو کې تغییر راغلی بلکې نه طبیعت بدلو نه صفات ثلاثو کې ولې د کوی کې نوې برخوت کېدل په دې ټکي پوه شوي جهاد خمسه ما ویل او عام طور سره درې خلک اخلي خوان رنگوي اللاتی ذکرنا هغه جهاد چې هغه موږ ذکر طعم لون و ریح رقت و سیلان استحال عندنا محال د زمن په مذهب باندې والله اعلم والله د دین خبر ده ان يكون سؤالهم النبي چې وی سوال او تاسو او استفتاء د صحابه او د نبی پاک نه ان مائها لوبو د بیری بزعنا وجوابه اياهم او وی جواب د نبی پاک صحابه ولرا فی ذالک په مسله د استعمال دی وبو کې بما اجابهم څنګه چې جواب ورکړي چې الماء دور لا ينجسه شيء کان والنجاسه فی البیر چې دا سوال صحابه په هغه وخت کې کو چې دا غندونه کوی کې پراته رسول الله جواب چې الماء طهور لا ينجسه شيء الماء لا ينجس د دې تعلق دی هغه وخت سره ده چې دا کوی کې دا غندونه پراته محال دا خبره چې مردار سپای دی په کوی کې پروت مردار خر وخ دی پروت د هیڅ په وینو کاکړې کپړې دی پرتی د انسان وچه تقاضا دی پرتی او رسول الله د ورته یا او داس کوي او په پاک نه پلیتيږي ګوره دا خبره بالکل محال ده ولکنه والله اعلم دا دفع د سوال
خا چې دا سوال په وخت د وقوع د نجاست کې نو جواب په وخت د وجود د نجاست کې نو دا سوال کله شوی جواب او فتوا حضور کله ور کړی ده ولکنه والله اعلم کان بعد ان اخرج دا سوال او جواب پس لدین او چې اخرجت النجاسه من البئر چاولی گندونه دی کوی نه وېستل گندو ناپاکی وبې وېسته فسأل النبي عن ذلك بیا صحابه د رسول الله نه تاسو هل تطهر باخراج النجاسه منها چې دا گندم لري گندو بم لري کړي او دا کوی اوس پاک شو کنه فلا ينجس ماؤها الذي يطرأها بعد ذلك چې پلیتی نشي آغا اوبا چه آغا را او خود که دلی بعد ذالک پس اخراج د نجاست او د نجس روبون چه اوزاری نجاست لری که کن دا زمانگ استاذ سوپیانو تا مگا چرگا پریوزی اولا غر او بس بیاش پیتات یا سل سمرا بوکی چه شریعت ویلی آغا بیا اوبا پاکش وی قربان نجاست گندونم لری کڑی نجس اوبم لری کڑی چې کومه نوې اوبه په دې کوی کې راښکاره شوې دا پاکي دي که ناپاکي دي سوال په دغه وخت کې وذالک موضع مشکل دا هغه ځای ده چې دا مشکل ده علماو په دې کې ډېر رای ورکړي دي دې کې متضاد قیاسات راغلي چې دا کوی کچا ده او کچا کوی اوبر آکاگی جذب کئیس کی او لبیخا نور رووتی کوی ڈک شو نیمه پوری دا پاکی اوبدی کوی دیوالونو سر ولگی دیوال کی گنده اوبدی آغای جذب کری دا آغای سر ولگی آیا بیا خو بدا کوی پلیتی گی نا اصلی خبر پدے زائی کرے تیمم پورا دا وزلک ٹھیکم نیم زکا میں تاخیرم ہوئی یا الہ العالمین د دې پاکو طالبانو د برکت او د دې مقدس